السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. پرون سبق کې مونږه د علم الصرف چې کوم اصطلاحات دي، ضروري اصطلاحات، هغې باره کې مونږ خبره کړې وه، لکه حرکت باره کې مونږ خبره کړې وه، د سکون باره کې، او بیا دغه شان معرب مبني باره کې، عامل باره کې، سکون، تشدید، تنوین، حروف علت او حروف مده، تعلیل او د هغې اقسام، تخفیف او د هغې ادغام، او دې سره سره د حروف اصلي او زائد او زائده اقسام دا مونږ ویلي. امید دی تاسو په زور سره باندې پوه شوي یئ. تاسو ټولو ملګرو خدمت کې عرض دی چې تاسو په قلم په سبق پوه شئ، بیا ماته وایئ یا دا سبق چې کوم مې لیکلي نو په هغې باندې خامخا ریډ کوئ چې مونږ ته پته لګي چې یاره کوم سبق اوري یا په هغې باندې پوهېږي نه پوهېږي، نو تپوس خامخا کوئ. نن سبق کې به مونږ د صرف یو عام اصطلاح د سې اقسام هغه به مونږ وایو. د عربۍ ژبې چې څومره هم کلمات دي دا په درې قسمه باندې دي. دریو ته په فارسي کې سې ویلی کېږي. نو سې اقسام مطلب دا دی چې اسم، فعل، حرف. که چېرته مونږ نه څوک تپوس وکړي چې دا کلمه په سې اقسامو کې څه ده، لکه مونږ به انشاءالله سي وباسو، نو په هغې کې یو لاین چې مونږ کوم دغه کوو، نو په هغې کې مونږ وایو دا په سې اقسامو کې څه دی. د دې مطلب دا دی که مونږ څوک تپوس وکړي چې دا کلمه په سې اقسامو کې څه ده، د دې مطلب به دا وي چې دا اسم دی او که فعل دی که حرف دی. نو یو د اسم، فعل، حرف تعریفات پېژندل دي، نو ته د تعریف نه پته لګي، او نور د هغې علامات دي کوم چې تاسو نحومیر کې به ویلي یا تعلیم النحو کې یا نور کتابونو کې، هغې کې به تاسو ویلي چې د اسم کوم علامات دي، د فعل کوم علامات دي. د هر یو تعریف اول دې درېونه کې وجه د حصر دا ده چې کلمه به خالي نه وي د دوو حالو نه، یا په خپل معنی مستقل باندې دلالت کوي یا په خپل معنی مستقل باندې دلالت نه کوي. معنی مستقل دې ته ویلی کېږي چې بل کلمو سره نه یوځای شي، صرف دغه یو ټکی چا ووایي او دا خپل معنی ورکوي. لکه مونږ وایو زید، یا وایو عمر، یا وایو بکر، یا وایو مونږه چې وهل، خوړل، څښل، نو دا خپل معنی ورکوي، چاته پکې مېرول ته ضرورت نشته دی. خو زه اوس وایم نه باندې، نو خلک د بلې خبرې انتظار کوي چې نه څه نه، مونږ وایو لکه د مینګورې نه، د سیدو پورې، خو چې اوس پکې زه دا مینګور او سیدو ونه یم، زه یم نه پورې، نو په دې په معنی باندې څوک نه پوهېږي. نو کلمه به خالي نه یا په خپل معنی مستقل دلالت کوي یا به نه کوي. چې په خپل معنی مستقل دلالت نه کوي دې ته حرف ویلی کېږي. اگر په خپل معنی مستقل دلالت کوو نو بیا به دوه حال نه خالي نه، یا پکې دریو زمانونو زمانه ویلی کېږي، درې زمانې، ماضي، حال، استقبال. انشاءالله خپل ځای به تفصیل راشي. هغې دریو نه به پکې یا موندلی کېږي یا به نه موندلی کېږي. که دریو زمانو نه پکې زمانه موندلی کېده نو دې ته فعل ویلی کېږي، او که دریو زمانو نه پکې زمانه نه موندلی کېده نو دې ته اسم ویلی کېږي. د دریو متعارفات دا دی چې اسم دا د سیمو نه ماخوذ دی او معنی دې د اوچتوالي او بلندوالي نه. پوره تفصیل انشاءالله تاسو هدایت النحو کې بیا وایي یا ویلی وي. او په اصطلاح کې اسم هغه کلمې ته ویلی کېږي چې په خپل معنی باندې په خپله دلالت کوي بغیر د بل چا د میلاد نه، او د دریو زمانو نه پکې زمانه نه وي موجود. لکه دې مثال رجل او فرس دی. بیا فعل په لغت کې په معنی د کار سره راځي، او په اصطلاح کې فعل هغه کلمې ته ویلی کېږي چې هغه په خپله معنی باندې په خپله دلالت کوي او د دریو زمانو نه پکې زمانه موجوده وي، لکه ضرب، یضرب وغیره. او حرف په لغت کې په معنی د طرف سره راځي، او په اصطلاح کې حرف هغه کلمې ته ویلی کېږي چې هغه په خپل معنی باندې دلالت نه کوي، په خپله دلالت نه کوي. مطلب دا چې څو پورې ورسره بل کلمه نه میلاو شي، دا یو د خپل معنی نه ورکوي. چې معنی نه ورکوي نو دریو زمانو نه پکې زمانه به خپل ځای موجود شي. د دې مثال دی مین او اله حرف. دویم د موږ سبق کې چې کوم خبره کوو هغه د میزان او د موزون په باره کې. لکه څنګه چې د یو څیز د کمي زیاتي معلومولو لپاره میزان او ترازو مقرر وي، تله مقرر وي، چې د هغې په ذریعې سره د هغه څیز کمی زیاتی موندلی کېږي، دا معلومولی کېږي. لکه موږ ګورو د سرو زرو د تللو لپاره جدا تله ده، د لرګو د تللو لپاره جدا تله ده، دغه شان د ټماټرو او پیازو تللو لپاره جدا تله وي. نو دغه شان د حروفو د کلماتو عربیو دپاره جدا تله ده، میزان دی. او دا تله د میزان دا د دې دپاره دی چې دا په کلمه کې دا معلوم کړي چې په دې کلمه کې حروف اصلیه او حروف زاید چې دا کم کم دي. پس نو موږ به هر کلمه چې موږ له څوک راکړي د هغې موږ وزن نه وباسو، نو
نو کوم کلمې چې د هغې وزن راویستلی کېږي نو هغې ته موزون ویلی کېږي او په څه سره چې راویستلی کېږي هغه ته میزان ویلی کېږي. لکه موږ له څوک کلمه راکړي نو هغه به موږ د فاعل لام صرفیانو د میزان او تره چې دی دا د فاعل لام مقرر کړی دی. یعنې هر کلمې چې موږ وزن معلومو نو هغه به موږ د فاعل لام وزن ته بولو. بیا کوم حروف چې د فاعل لام کلمې مقابله کې راغلل هغې ته حروف اصلي ویلی کېږي او کوم چې د فاعل لام کلمې مقابله کې رانغلل نو هغې ته حروف زاید ویلی کېږي. پرون سبق کې موږ د حروف اصلیه او د زایده تعریف څرنګه دا ویلو چې حروف اصلیه دا هغه حروف ته ویل کېږي کوم چې د مجرد او د مزید په ټولو ګردانونو کې په ټولو صيغو کې راځي، هیڅ یو ګردان یا هیڅ یو صيغه د هغې نه خالي نه وي. او دویم تعریف یې دا دی چې د فاعل لام کلمې مقابله کې راغلي وي د وزن کولو په وخت کې. او حروف زاید دې ته ویل کېږي چې د فاعل لام کلمې مقابله کې نه وي راغلی او یا د ثلاثي مجرد او د مزید په ټولو ګردانونو کې نه موندل کېږي او په ټولو صيغو کې نه راځي. نو که چې موږ له څوک یو عربي کلمه راکړي او موږ ته وایي چې د دې حروف اصلي او زاید متعلق د موږ تپوس وکړي چې دا حروف اصلي او زاید کوم دي دا پکې معلوم کړي. نو موږ به اول دا کلمې درست وزن راوباسو، بیا به ګورو چې کوم کلمات پکې کوم حروف پکې د فاعل لام کلمې مقابله کې دي او کوم پکې نه دي راغلي. نو کوم چې د فاعل لام کلمې مقابله کې وي نو هغې ته موږ وایو چې دا حروف اصلي دي او کوم چې د فاعل لام کلمې مقابله کې نه راغلي بیا موږ وایو چې دا حروف زاید دي. لکه مضروب موږ له یو کلمه راغله چې مضروب د دې کې حروف اصلي او زاید معلوم کړي. نو موږ ول د دې وزن راوباسو، درست وزن راوباسو چې ان شاء الله کله موږ پریکټس کوو نو موږ د دې وزن چې دا راوستل موږ د بیا آسان شي. لکه مضروب د دې وزن دی مفعول. نو اول د وړو د یادولو لپاره موږ کوو چې میم ضاد را واو با دا جدا جدا ولیکو د دې نه لاندې لاین کې موږ ولیکو میم فا عین واو لام یعنی مضروب وزن مفعول او دا جدا جدا ولیکو. بیا چې کم کلمات د کم حروف د فاعل لام کې مقابله کې راغلي لکه مضروب کې ضاد را واو با ضاد را او بعد نو دا حروف اصلي شو. ادین علام میم او واو چې دا حروف زائد شو. یا دا شان دې موږ له چاره کړه چې ته یو کریمو ته دا معلوم کړه یو کریم وزن یو فعل دی بلکې یا زائد دا کاف را میم دا به اصلي دي. دا شان هر یو کلمه بیا دا چې د وزن کول په وخت کې کم کلمه چې کم حرف دا د فا په مقابله کې راځي ویل کېږي فا کلمه، کم د عین په مقابله کې راځي ویل کېږي عین کلمه او کم د لام په مقابله کې راځي ویل کېږي لام کلمه. کم مثال چې موږ ویل مضروب ده نو په مضروب کې حروف اصلي ضاد را باندې او په دې کې د فا کلمه مقابله کې ضاد راغله موږ ضاد فا کلمه ده او را عین کلمه ده او با لام کلمه ده. امید تاسو به دې باندې پوه شئ کوم عملګری نه پوه شئ یا څه تاسو کې دې بار کې ما ته بیا وایي. جزاک الله خوشاله جزاک الله.